قدرمنو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه دا وخت د کوزدر تالاش سیمه کې ولاړ یم. نو موږ دلته کې د خلکو نه تپوس کوو ځکه چې زموږ دلته کې کم 13 بلدیاتي الیکشن و، نو په هغې کې چې کم تحصیل تیمرګره ناظم و نو هغه د تالاش سره تعلق و. بیا که دلته کې مظفر سید چې موږ وګورو هغه د خزانې وزیر د هغه تالاش سره تعلق و. نو موږ به نن په دې خپل پروګرام کې د تالاش د ولس نه تپوس کوو چې آیا په هغه 13 بلدیاتي الیکشن کې چې کم شو د هغې په نتیجه کې د دې کمې مسلې حل شوې وې، کمې پاتې دي، دې الیکشن ته دې په کم نظر ګوري، دا په حقیقت کې چې کوم د ولس مسلې حل کوي او که نه. په دې وخت کې زه تالاش بازار کې ولاړ یم، ما سره د مشران ولاړ. جی دا سماله خبرې تاسو واورېدې؟ بالکل جی. لوکل ګورنمنټ او بلدیاتي الیکشن دا د عوامو حق دی، پکار دی چې دا وشي. مخکې چې کوم دلته لوکل ګورنمنټ و د هغې په وجه باندې دلته ښه ترقیاتي کارونه شوي دي. سټریټ لایټ موږ وګورو، د صفایانو په حوالې سره وګورو، د کوڅو په حوالې سره وګورو، نو ډېر ښه په هغې کې پیشرفت شوی دی. دا د عوامو حق دی، پکار دی چې وشي. او په مارچ کې چونکې دلته کې الیکشن کېدونکی دی، نو زه وایم چې د دې یخنۍ د موسم به دغه الیکشن په ګرما ګرمۍ سره بدل شي، کولی شي په دې کې قیادت مخې ته راشي، په دې کې خلک تیار شي او هغه جمهوري حق چې کوم د عوامو دی هغه عوامو ته په هغې انداز باندې میلاو شي. بل دا چې پولیټیکل خلک تیار شي، ممبران تیار شي او هغه د معاشرې نه خلک راوځي. دا راته وایي چې لکه په تالاش کې 4 یونین کونسل دي، نو 13 چې کوم بلدیاتي الیکشن و دلته کې کمې داسې غټې غټې مسلې دي چې هغه لا د حل نه پاتې دي. نو دلته خو مسایل د آبادۍ د زیاتېدو سره یا د خلکو د زیاتېدو سره ضروري خبره ده چې هغه څه مسلې دي چې هغه د صوبایي ګورنمنټ سره یا د وفاقي ګورنمنټ سره ساتي، څه مسلې دي چې هغه د لوکل ګورنمنټ سره لوکل باډي سره تعلق ساتي. نو ډېر مسایل شته دی، بې دې نه انکار نشي کېدی چې مسایل نشته دی. که هغه د صفایي حوالې سره دي، که هغه د کوڅو حوالې سره دي یا د سکولونو حوالې سره دي. خو څنګه چې ما تذکره وکړه چې دلته کې چونکې بنیادي طور زموږ د دې روډ دا چونکې یو لویه مسله ده، په دې باندې د ټریفک حوالې سره خو ظاهره خبره ده چونکې د لوکل ګورنمنټ سره تعلق نه ساتي، دا د صوبایي سره یا د قومي ګورنمنټ سره تعلق ساتي. دلته پل دی تالاش، دغه شمشي خان کې پل دی یا بائی پاس دی یا د ګیس مسلې دي. نو د لوکل ګورنمنټ په حوالې سره چې کوم مسلې دي نو هغه خو شته دي او مخکې حل شوي دي او انشاءالله چې دا الیکشن ناشي او څنګه چې حکومت دعوی کوي هغه برای نام نه یو په حقیقي معنو سره دوی له اختیارات ورکي. لکه څنګه چې دغه الیکشن وشو پورې پسې سټیټمنټ راغی چې یاره ډي سی او د ایسي لاندې به دا کار کوي، نو هغه شانتې نه په حقیقي معنو سره دا خلک دوی ته اختیارات ورکړی شي، دوی ته فنډونه ورکړی شي، نو دوی به د خلکو خدمت وکړي او دا ستونزې دا کوم مشکلات چې دا به په کوڅې په دهلیز باندې حل شي. بابا تاسو را مخکې خپل نوم راته ووایو. زما نوم سلطان نوشیر دی. جی. او د دې تالاش اوسېدونکی یم. بلدیات انتخابات چې وشي ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده زموږ د علاقه کې مسلې ډېرې دي. اوله مسله دا ده د ګیس مسله ده زموږ. نو ګیس پر بلدیاتي الیکشن د بلدیاتي ناظم او یا د هغه د کار خو نه راځي. خیر چې دوی پکې دا سوال نو بیا به لږ په اسانۍ سره کار وشي که نه. اوس صوبایي دغه دی نو هغې ته خو موږ غریب خلک نشو رسېدی. کې سرمایهدارو به کېږي، و سرمایهدارو ته لګېدلي غریبانانو ته نه دي لګېدلي. نو دا زموږ دغه غټه مسلې دي. راته خپل نوم دې راته مخکه خپل نوم راته ووایو. تاسو بلدیاتي الیکشن ته په کوم نظر ګورئ؟ جی زما نوم سید اکرم الله دی. دا بلدیاتي انتخاباتو اصل مقصد دا دی چې عوامو ته لاندې طبقې ته دې فایده رسېږي او اختیارات چې لاندې طبقې ته راورسي. خو د اوسه پورې مونږ لکه دا دغه ونه لیده چې یاره مخکې انتخابات شوي دي خو په هغې کې په سیاسي طور لکه کم چې مونږ مخکې د ایم پی ای او د ایم این ای دغه دي نو د هغوی کارونه کېږي او زه د دې لاندې خلکو کارونه نه ایم این ای ایم پی ای خبره نه کوم. بلدیاتي الیکشن دي خو دا وایي چې اختیارات لاندې راځي. دغه د هغوی تحت کار کوي دي که نه لکه بیا د هغوی ماتحتیږي دي. او اوس لکه بل هم دا خبره وشوه چې دا به د بیروکراسي لاندې نو ظاهره خبره ده چې بیا خو د دوی لاس وتړلی شو نو ښه خبره نه ده د دې لپاره. چې که پرز دغه شانتي چې بیروکریټ ته اختیار ورکړي بیا خو د خلکو مسلې مطلب چې حل نه شي. بیروکراسي ته خو اوس هم خلک نشي رسېدی، هېڅ چې ته خلک ناسي او لکه دندې نه پرېږدي. تاسو څه وایئ؟ نوم محمد تنویر مجید دی او زه په خپله دلته یو سوشل ورکر یم.
تاسو د بلدیات الیکشن خبره کوئ نو بلدیاتي به زه دا وایم د دې نه مخکې چې کوم بلدیات الیکشن شوی په هغه کې د ماته یو ناظم دا وښایي چې دا موږ خلک قصې کوي په دې روډونو ولاړ تاسو هم وایئ دا په دې میډیا باندې دا خلک دا قصه کوي چې یاره دغه د بره نه لاندې ماتحت خلکو ته حق راوړه نو دا بیخي پول غلطه خبره ده. ما ته د یو ناظم وښایي چې ما د قوم د ماشوم او د بچي دپاره ما خبره کړله هغه دې ما ته وښایي. ما ته د تحصیل ناظم یو څیز داسې وښایي چې ما د قوم د بچي دپاره دا څیز کړی دی ما ته دې هغه وښایي. بله خبره تاسو په تالاش بازار کې به دا هر صحیح نه زه لکه دلته په دې روډ باندې کم سے کم چې نه نو دې طرف ته باجوړ پروت دی ارنګ پې پروت دی دغه ځان له ځیلې شوې چترال پې پروت دی دیرا پر پې پروت دی دیرا پر پر چترال پې پروت دی دا کم خول چې دی که نه مونږ وایو چې د بلدیات دغه کم ناظمان او کم خلک راځي د بلدیاتي الیکشن سره هغوی به دې قوم له خیر ښېګړې کار به کوي که نه قوم له به لاندینۍ طبقې له به دغه راوړي که نه دا څومره ښه څیزونه هغه به راوړي. نو بل دا خبره ده چې دلته دا کم تاسو به ووینئ چې کله باران وشي دا خور راوځي دا روډونه جامي هر څه جامي. بله خبره دا مونږ چې کله دلته دغه خبره وشي د بلدیاتي ناظم څه کاري روډ ته راوځي دلته په روډ باندې احتجاج کوي. ته چې په روډ احتجاج کې لاړ شه د ایم پی ای به دې کور کې بند کړه د ایم این ای به دې کور کې کم بند کړه دا نور خلک به دې کور کې بند کړه کم چې سرمایه‌داران خلک دي هغه خلک به کور کې. ته دلته راشي یو غریب سړی بلدیاتي انتخابات د ولس مسلې حل کوي نه دا له سره حل کوي نه. ما نوم فیاض دی په عبادت کې ټیلرۍ دکان دی او موږ ته چې کله باران شو خړ لوځم د خو ډېر تکلیف یې چاله پاپړ ماشومان چاله بسکټ او ورته جاړي دغه تکلیف هم دی. او بلدیاتي الیکشن ته خو دا ځکه په نظر ګورو چې باید د کلي کې به ناظم سړی پسې ورشي خدمتي منډه تړلې داڼې ته په کور کلي کې نو سړی لږ په زر سړی ځان ورسې داڼې ته ولا تاسیب ته نو موږ په خپل جمع اسلامي کې او ان شاء الله جمع اسلامي لا بوټم ورکو. زمان ډاکټر امجد دی زه تلاش اوسیدونکی ما یونین کونسل باندې گئے او بلدیات انتخابات باره کې مزه چې بلدیات انتخابات یو ښه اقدام دی او دې فواید دا چې په لاندې سطح باندې د خلکو کم مسایل چې دی هغه په اسانه باندې حل کیږي چونکه دلته کې ټول لوور کلاس خلک اوسېږي نو لوور کلاس خلکو چې کم اپروچ دی غټو خلکو ته هغه ډېر په مشکل ایم پی ای مینې ته کیږي نو که مقامي الیکشن وشي او په ښه طریقې سره وشي او څنګه چې دی د دې دا سکیجول جوړ کړی په هغه طریقې سره وشي زما پوره یقین دی چې دلته به د خلکو ستونزې او د خلکو مشکلات په ښه طریقې سره حل شي. تالاش خلکو ته کمې مسلې پیښې دي که فرض که بلدیاتي الیکشن کېږي چې هغه حل شي. تالاش مسایل خو ډېر زیات دي د ټول نه پکې غټه مسله دلته د بایپاس ته بایپاس د تیرو لسو کالونه د حکومت د عدم توجه د وجې او کوم چې زمونږ دلته مقامي نمایندګان دي د هغوی د عدم توجه د وجې نه هغه د وسم د مسایل ښکار دي او هغه خلکو په ټیم ورټې ټول هر څه اړېلي دي او روډ نشته د هغې د وجې نه د تالاش یو چونکې په بازار باندې ډېر زیات رش دی د دې دا رش په ختم شي او نور د تملګرې باجوړ وغیره خلک چې کوم پېښور ته ځي او په اسانه باندې لاړ شي. دویم زموږ غټه مسله د ټي ایم ای ده ټي ایم ای زموږ په تالاش کې موجود نشته هسې برای نام دی د صفایي د اوبو د نکاس سیستم چې دی په تالاش بازار کې په خصوصي توګه باندې هغه ډېر زیات د نش برابر دی. نو زما خپل خیال دی چې صفایي نصف ایمان هم دی او د مقامي حکومتونو کې د ټول نه اول کار د پر ټي ایم ای باندې دی نو ټي ایم ای که چېرته فعال شي او په ښه طریقې سره سرایي شمشي خان او کوم چې نور غټ بازارونه د تالاش خصوصي غټ بازار دی او په دې کې ټي ایم ای د نشوالي برابر دی نو دا به یو ښه اقدام وشي انشاءالله.